مشان الهی یوسف زئی په دې وخت کې موږ بای پاس کې یو او دا بای پاس د فلاور د کار روان دی. تاسو ټول ته پته ده چې په دې فلاور کې تیر شوي کال کې په 2019 کې زموږ یو خوږ ملګری حضرت علي یوسف زئی شهید شوی او په هغې باندې موږ ډېر کمپلینونه وکړو، رپورټونه یې وکړو، د میډیا کوریج ورکړو، خو هغه کار ورځ په ورځ ښه انصاف کېږي. د دې د کار نه د دې ځي خلکو ته، ټریفک ته، پیدل خلکو ته، ریزیډنشل ایریاز دی خلکو ته، دکاندارانو ته ډېر تکلیف دی. په دې باندې حکومت هېڅ اقدامات نه دي اخیستي. موږ ډېر زیات ستړي شو. د پی کې چې ډایرکټر صاحب اې ډي سره پکې دا خبره رسېدله، په هغه وایي کار به پرې وشي خو کار پرې نه راشي. راځئ چې تاسو زه دا کار وښیم چې په دې کې څه څه مسلې دي. ټول نه مخکې داس دا کار دلته روان دی، دا ماشین دی بلکل کولاو پروت دی، دا ټریفک دی، دومره دوړه ده دې وجې نه. دا وینه سپیلیج دی د آیل د ډیزل سپیلیج په ځمکه باندې لګي، دا ځي انډرګراوند واټر ډسټرب کوي دې د وجې نه. دا بلکل الاو نه دي، د دې لپاره سپیل کټي هېڅ هم نشته. دا اوبه ټول روانې دي، ځي زموږ د پټو ته ځي. صحیح ده. نو دا د کانټریکټر کار دی، ذمواري ده چې هغه داسې قسمه سپیله چې کوم دی پاکوي، هغه دا ځمکې ته نه پرېږدي. بل دا مشینري ده، دا بلکل کولاوه ده، په دې کې د ورکر لاس راتلی شي، په دې کې د ورکر لاس راتلی شي، ماشومان دلته ګرځي د هغو لاس پکې راتلی شي. په دې بلکل څه بیریکیشن نشته. دوله پکار دی چې دا ځای بیخي بیریکیډ کړي، دلته چې کوم دی فینسینګ ولګوي، دا ځای چې کوم دی هغه بیخي پټ کړي د دې خلکو نه، د ګاډو والو نه. نو دا کار نه کوي. بس مخکې راځي دا ماشین وینئ، دا ګاډي دې سره روان دي، دا بلکل کولاو دی. دا چې کله شپه دا به څه کېږي، دا خو څوک نه دي، دلته خو لایټونه نشته، دلته څه هیزر لایټ نشته چې د مخکې نه هغه وپړقېږي، دلته کې څه ساین بورډ نشته چې خلکو ته ووایي. دا خو سوات چې کوم دی دا ټورسټ ځای دی، دلته خلک راځي، چاته به پته چاته به نه پته. دا ځای چې کوم دی اکسیډنټ کې ډېر اکسیډنټونه کېدی شي دلته کې، مونږ ته خو پته ده خو ناشته خلکو ته پته نه وي. تاسو اوس مخکې راځئ، دا اوس سنګل روډ شو، دا کار روان دی. دا زموږ ورکران دي اجازان، دوی ته وینه دوی سیفټي بوټ نشته، دې اجازانو چې کوم دی هیلمټ نشته، دوی ګلفز نشته، دوی مزدوري کوي خو د دوی حق دا غیر د کانټریکټر چې دوی له ښه پراپر ډریسنګ ورکړي، دوی له صحیح دوی له هیلمټ ورکړي، دې نه دوی مړه کېدی شي، دوی نه دوی صحت ته نقصان رسېدی شي. دوی ماسک نشته، دلته دومره دوړه ده، دا چې کوم دی د دوی صحت خیال ساتل دا د حکومت ذمواري ده. دوی پیسې ګټي، خپل بچو له پیسې ګټي، خو دې دا هغه نه دی چې دوی جان او د دوی د صحت حفاظت به حکومت نه کوي، کانټریکټر به نه کوي. مخکې راځئ اوس به وینو نور. دا ټول کم سامان چې دوی راویستلی دا به دې ځي پراته دي ټول. دا کانټریکټر له پکار دی چې دا دې نه په ټایم ریموو کوي، دې نه دوړه جوړېږي، دې نه چې کوم دی ډېرې مسلې جوړېږي. مخکې پکې یو اکسیډنټ شوی، ملګری پکې تللی و، دا هغه شان لانجه بیا ده. کم چې کانټریکټر هغه بلکل ساده هېڅ دغه نه کوي. دا مشینري وینه، دا موف کېږي، دا ورکران ټول دلته کار کوي په دې ځای کې. دا دوی جان ته هم خطره ده، دوی صحت ته هم خطره ده. کار چې کوم دی همدغلته یې روان دی. دا ټول روډ دونیوالی دی، دا خو روډ دی، په دې به ګاډي ځي، ټول روډ دونیوالی دی. دا ګاډي دي او دا کار روان دی. خواص دی وته دې ځای ته وینئ، دا اوس په کوم قانون کې دا دی؟ دا ګوره دا مخامخ ټریفک چې کوم دی دا روان دی، بې طرف ځي. دا خو ورځ ده، ځه د شپې خو څه نه ښکاري. دا غاړې چې روان دي دا دی، دا غاړې چې روان دي دا دی مخامخ. نو نه څه لایټ شته، نه څه هیزر لایټ شته، نه څه بیریکیشن شته. دا خو اسان چل دی. دا ټول ځای دی بیریکیډ کې پراپر، مخکې دی ساین بورډز ولګئ، سپیډ بریکر دی ولګئ چې ګاډی ورته سلو کېږي، لایټونه دی ولګئ د شپې دپاره، صحیح ده، او پراپر هیزر لایټ دی ولګئ. دا شان وینئ، دا ټول دا دوړې ټول دا دغه دی، دا روډ دی ټول ان ایون دی. دا د کنډکټر ذمواري ده چې یار دا کله کار کوي، د کار د وجې نه چې کوم دی پبلک سیفټي ته، د پبلک پراپرټي ته نقصان رسېدل نه دي پکار. دا روډ ته وینئ دا څومره خراب دی، په دې ټرکونه راځي. راځئ خوا
خبره دې پورې کوو چې یاره مونږ د کار مونږ د کار خیرخوا یو، مونږ د خپل قام خیرخوا یو، مونږ د کار خلاف نه یو، مونږ کار دې وکړي خو د هر یو کار یو طریقې. دا پروجیکټ چې کوم دی دا د یو ورځ نه دی، دا د 2 ورځې نه دی، دا د ډېر وخت دی. په دې کې یو مرګ شوی دی، ډېر ځوان کس تللی دی او ډېر تکړه کس تللی دی. خو زموږ افسوس دا دی چې زموږ په وطن کې د انساني جان بالکل دغه نشته، څوک قدر نه کوي. دا خو به دا پروجیکټ به رواني حکومت له پکار دی چې یاره یا کنټرکټر له پکار دی چې په دې باندې هغوی د سیفټي خیال وساتي. دا د پی کې چې ریسپانسبیلیټي ده چې دا ټیکۍ چاله ورکړې ده، د هغو له چې کله هم NOC ورکوي هغو ته به وایي چې یاره ورک چې کوم دی سیف پکار دی. نو پی کې چې څوک دلته نه راځي، څوک نه چیک کوي. ملګرو تاسو کتلی شئ حکومت، زه پی کې چې ته دا ریکویسټ کوم اسسټنټ ډایرکټر ته، سوات DC ته چې دا پروجیکټ د یو کال نه دی، دې کې به ډېر وخت لګي. دا چې کله بیا دا فاونډیشن نه چوتېږي، په دې له پاسه چې کله نور کار کېږي نو دې کې ډېر زیاته خطره ده. زه یېرېږم چې په دې کې به ډېر خلک خدای نه مړه شي، په دې کې به اکسیډنټونه وشي. د حکومت له پکار دی چې په ټایم باندې د دې پروجیکټ چې کوم دی د هغې پراپر طریقه باندې چې کوم دی منیټرینګ وکړي چې داسې قسمه حادثات را نه شي. اسان شیزونه دي که دوی نه پوهېږي زموږ سره دې رابطه وکړي، موږ به په پراپر طریقه باندې پوه کړو. کتونکو تاسو دا هر څه ولیدل، موږ الله ګواه دی موږ د دې کار خلاف نه یو، نه موږ د کنټرکټر خلاف یو، نه موږ د پی کې چې خلاف یو، موږ د هېڅ چا خلاف هم نه یو. موږ هم غواړو چې په سوات کې ښه کارونه وشي خو په یو طریقه باندې وشي. دا کومه طریقه باندې چې دا کار روان دی دا داسې قسمه طریقه په یو ځای کې هم نه فالو کېږي. په دې کې ماحول ته نقصان دی، په دې کې د ورکر یا د کم چې نږدې خواشه کورونه دي د هغو صحت ته، د هغو جان ته نقصان دی، ګاډو وال ته نقصان دی او ډېر خلکو ته په دې کې نقصان دی. هر یو اداره کم چې یو کار کوي کنټرکټر د هغه څه ریسپانسبیلیټي، بیا د حکومت کم چې کنسلټني د هغه هم څه ریسپانسبیلیټي. کله چې هم داسې قسمه کار کېږي د هغې پراپر منیټرینګ کېږي، هغو له پراپر پرمیټ ورکولی کېږي، NOC ورکولی کېږي. د دې کار چې کوم دي څوک چې نګراني کوي هغه پی کې چې دی. پی کې چې آیا پای کې دومره څوک پوه کس نشته، دومره څوک کمپیټنټ کس پکې نشته چې هغه دې کار ته سیف کار وایي، دې کار له هغوی اجازت ورکړی څنګه دی. کنډکټر چې دومره غټ پروجیکټ چلوي آیا هغو به کې داسې د سیفټي اقدامات نشي چوتولی؟ په دې خو دومره پیسې هم نه لګي. په دې کې زم ملګری شهید شو او زموږ یره ده چې په دې کې به ډېر خلکو ته نقصان ورسي. د خدای لپاره موږ ته ریکویسټ کوو ادارو چې راشئ په دې باندې پراپر طریقه باندې کار وکړئ. موږ ستاسو خلاف نه یو، دا پروجیکټ دی دا په ښه طریقه باندې ورسوئ، موږ د سره یو. که زموږ لایقه څه خدمت وي د سیفټي په حوالې سره موږ دله ټول برپور د هغې خپل سروسز درکولی شو.